جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو ته معلومه وي چې زموږ ملګري زاړه دي د اعتماد دي او د اعتماد نوم دی په هغې په یو نوي نوم باندې په نوي انداز کې بابر خیل په نوم باندې په قاضي کوي الف خان چوک کې بالکل نږدې د روډ په غاړه بابر خیل په نوم باندې نوی کاروبار په نوي انداز شروع کړو دا ټایم موږ سره د متحده پراپرټي ډیلر اسوسییشن او د متحده تاجرانو صدر شاه حاجي شاپور سلام هم موجود دي سره خبرې کوو حاجي صاحب سبا زاړه ملګري دي اعتماد والے دي او په نوي انداز کار شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم بس طارق رحیم نعیم خان او عدنان سلیم صاحب بابر دي او دا موږ د لپاره قابل احترام دي او موږ کوشش کوو چې په هر ځای کې موږ داسې طریقې سره روزګار وکړو چې الله هم رضایي او د الله رسول هم رضایي او معاشره هم رضایي. نو زموږ دا کوشش دی نن د دې دفتر افتتاح وشو ختم پکې وشو اجان صاحبان علما کرام راغلي دي نو موږ دا کوشش کوو چې په هر ځای کې زموږ دغسې ماحول وي چې د علماو په نگرانۍ کې موږ یو داسې روزګار وکړو چې موږ الله ته هم او د الله نبي ته هم زموږ سترګې اوچتي او موږ شرمنده دي نه بدو یا کنه سهین زه خو د ټول ناول د طارق رحیم بھائی ته اجي بابر ته هغوی ته مبارکباد پیش کوم چې دلته یو پراپرټي سنټر کولاو کو الحمدلله دا ډېره بااعتماده اداره ده او دوی کوشش دا دی زموږ د ټول دلته چې څومره پراپرټي ډیلرز دي زموږ دا کوشش چې د خلکو ته یو کور میلاو شي هغوی اوسېدو دپاره هغوی ته یو کور میلاو شي داسې خلک هم دلته شته دی چې هغوی نه پیسې ووایي او هغه پیسې داس به بار بار هغې باندې کړېږي دلته اکثر موږ دا جرګې راځي زموږ هغه خلکو ته هم دا ریکویسټ دی چې تاسو کوشش وکړئ ښه روزګار وکړئ جی بس اول خو د ټولو مېلمنو ډېره شکریه مهرباني صدر صاحب عدنان بھائی او فیصل بھائی نور څونه علما کرام راغلي د هغې ډېره مننه شکریه چې بابر خیل پراپرټي چې نن کوم افتتاح ده دې له دومره ټایم ورکړو بقایا بابر صاحب او طارق رحیم بھائی یو روزګار شروع کړو په نوي نوم باندې په نوي یو ښایسته روزګار او په ویژن باندې شروع کړو نو هغې ته موږ مبارکي ورکوو او انشاءالله تمه ساتو چې انشاءالله همدغسې روغ او اعتماد نه ډک روزګار به کوي انشاءالله او زموږ چې کوم مشران دي د دې سترګې به اوچتوي. ډېره مننه د صدر صاحب او زموږ چیرمن صاحب فیصل خان نعیم خان چې څومره ملګري د علما کرام دي راغلي چې څومره مېلمانه دي د ټولو ستاسو د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو او د دې مشران دي دوی ته لاره ښیي موږ په هغه لاره باندې ځو موږ دا امر نه پوهېږو ناپوه یو او الحمدلله زموږ صدر صاحب تاسو وینئ چې په هر حالات کې په هر ځای کې په هر شي کې چې کوم دي ډېر مخکې دي ډېر زیات کوششونه د دې روان دي او د پراپرټۍ په باره کې که زه وایم نو زه روزن د دې ویډیوګانې ګورم پیجونه د دې ګورم نو هر ځای کې دې خپل یو محنت راغښتی دی نو موږ هم تخیر انشاءالله د دې مشرانو په نقش قدم باندې داسې یو پروګرام روان کړو چې تخیر انشاءالله زموږ خلک ته پیدا وکړي دي او زموږ د طرفه په تخیر چا سره داسې څه نه کېږي چې سبا زموږ د مشرانو ته دغه وکړي ګیله وکړي داسې نه کېږي. زه اول شکریه د عدنان سلیم بیا د صدر صاحب نیاز الدین نعیم فیصل خان خصوصا د خپلو علما کرامو مفتي جاوید مولانا بلال صاحب نور څومره ملګري اصل کې خبره داسې نه وي څنګه چې عدنان بھائی ختمه کړه که نه زموږ دا قاضي ته سعودي دی یو کې هم د هر ځای دی باقي به کار کېږي په اعتماد سره که زموږ اعتماد نه وي زموږ نه وي نو دا عدنان دومره روزګار نه و چې ماله راغلی حاجي صاحب خپل قیمتي وخت دغه کو تاسو خپله په یو فون باندې رالېږه نه نو دا وي د اعتماد خبره باقي دلته زموږ الحمدلله سیټ اپ ښه روان دی مصطفی سلیم کالني شوي وه تقریبا 2 میاشتو کې دننه ختمه شوه محمد کالني کې تقریبا صدارې پلاټ دوه به پاتې فیصل خان خپل یو ورکوټه غونډه کې سیټ اپ شروع کړی او غالبا چې 2 میاشتو کې هم دننه ختم شو نه نو الحمدلله په اعتماد لګیو انشاءالله دا اعتماد به برقرار نو مخکې د خپل صدر صاحب متحد د پراپرټي زون 4 زموږ د علاقه چې کوم دا په زون 4 کې راځي نو الحمدلله زمونږ د پراپرټۍ په حوالې سره دا څومره د جینټکسو مسلې وي د انتقالونو څه مسلې وي نو الحمدلله موږ د خپل د شاپور سلام صاحب شکریه هم ادا کوو چې په دې کې د ډېر ښه کردار ادا کوو که د ډي سي و د کمشنر و پټواري و تحصیلدار و ګرداورو نو ده پکې ډېر یو خپل خواري او یو خپله محنت خواري وکړله د هغې نه بعد زه د بابر صاحب او د طارق رحیم صاحب د دوی هم موږ شکریه ادا کوو چې موږ یې انوایټ کړو او د دې ځای ورته مبارکباد ورکوو الله دې پکې وله خیر او برکت واچوي او انشاءالله دا ورورولي به زمونږ تر د اخره پورې انشاءالله وي. ډاکټر قدیر مې چا تپوس وکړو چې زه هم ډاکټر قدیر جوړېدل غواړم بیا هغې ویل چې ته څه کار کوې زه ډوار یم ویل ته خپله ډواري په صحیح طریقه کوه کم ډاکټر قدیر دی نو هر سړی ډاکټر قدیر دی خو په خپل کار په خپل صحیح کوي چې الله پاک دې له توفیق ورکړي د صحیح کاروبار د شرعي کاروبار په شریعت باندې درست روان او الله پاک دې کامیاب کړي بس الله جل شانه دې په روزګار کې خیر او برکت واچوي په قرآن وینا د کلو من طیبات ما رزقناکم حلال رزق ګټه او باغې مخاطه ټول دا به زموږ واره کولو کړی ده الله پاک دې پکې کامیاب پیدا کړي چې کوم راغلي دي چې زموږ د کار په ډول السلام علیکم جی اول خو دې ټولو مېلمنو ته په خیر علي ویم رحیم صاحب ته مبارکي وایم او ستاسو د کیمرې په وساطت زه یو خبره کوم چې څوک هم دلته کې راځئ او پیسې بندوئ نو خیر د مخکې د ټول د مالک تپوس کوئ. د پراپرټي ډیلر اسوسییشن حاجي شاپور سلام صاحب هم تاسو ته دا وویله چې چېرته هم سودا اخلئ چېرته هم فایل سودا کوئ د رجسټریشن کوئ
هر څه کوي نو د ادارې نوم تاسو کوي ځان مطمئن کوي نو سی ګوري راغی هر څه ګوري بیا هم نو تاسو شکمن یو د متحده پراپرټي ډیلر اسوسییشن د یو وګړي سره هغه نه سیکریټریټ په دلته په رینګ روډ باندې موجود دی هغه ته راتلی شي البته هغه پلاټ یا هغه سوسایټي باره کې مکمل معلومات اخلي هغه نه پس چې سودا کوي نو تاسو به پیمانه نه یږي